نن د مولای کائنات مخصوص مجلس ده تو دا څه لږ ما او تاسو مودت او محبت ولا زیات شي زه یو څو احادیث او حکایات او زمن کې د مولا لک شان د بیان کوم. تو دا څه مولا شان ګرچې ما غونته به بزاعت کم علم کس کار نه ده، خو کوم حد کې ما څه نقطې ته عرض کوون کې دي ان شاء الله خو خوان سره مینه سه ووري کله که صلوات واستای مولا باندې اللهم صل علی محمد و علی محمد. د مولا ولایت ولا مقام کا چیرې کسوي زیو حواله د کوم سوای کې محرقه کتاب ابن حجر مکی لیکل دی. دا هغه اهل بیت دشمن وو، دا هغه د شیعه دشمن وو چې دا کتاب لیکل دی د شیعه بغض کې لیکل دی، دشمنی کې لیکل دی. سوای کې محرقه سائقه در عربی کی بجلی تو ویلی شي، محرقه جلانی والی بجلی، اسمان تاندر سره غوزی بجلی څنګه آر یو شای سی زوی. دې کتاب عنوانان دي لپاره چې شیعه مذهب آر یو شای او سوسی زاو یو دسی بوکس کی کتاب والی کی بیا کسه د مولا کمال دستر کې غړوا ای مولا فضایل دستر کې غړوا سهار سوره بوکس کې ته کتاب والی کی هر سوره بوکس کې ته مختلور شیخ ای مولا شان نشي ختموای، ای مولا شان نشي پټوای. د خپل اندک سوای کی محرقه کی یو روایت لیکي چې واوري د رسول اکرم محفل سجاو شوه وو، اصحاب ور سره دي، انصار ور سره دي، اصحاب ور سره دي، پیغمبر اکرم ناس ده دي ټیم کې مجلس تا محفل تا علی المرتضی راغللو، مولای کائنات راغللو. ای مولای کائنات څخه راغللو کیناستل مولا چهره لگا دسه خفقان ور باندې او پریشانه ور باندې و. پیغمبر ته پښتنه وکړه یا علی چهره باندې دا خفقان ویلې ده، پریشانی ویلې ده. پیغمبر ته دی چې یا رسول الله چهره باندې مخفقان زګه ده چې لګ بیماری ده، احساس کوم خپل وجود کې احساس د کوم څه لګا بیماری کې ده، لګ مریض غونډه کې هم. پیغمبر اکرم سو کړل اصحاب ته دي اصحاب لسنا اس کوي علی ته دعا کوو چې کله اصحاب لسنا اس کړل پیغمبر اکرم دعا شروع کړل اللهم اشف علیا بحق علی پروردگارا علی ته شفا ورکا لخاطر نه د علی. جمله باندې مسوچوي ځای نه کوي پروردگارا علی ابن ابي طالب ته شفا ورکا خو علی صدقه نه علی لخاطر نه علی وسیله در کوم. سکله دا دعا وشوله امین وشو اصحاب سکله دعا وریدله یو صحابي رمخته شو پیغمبر ته یا رسول الله ایما وجود کې لګ نه راحتی شته ده لګ مو ته دعا وکا. کله پیغمبر صحابي دغه عرض وریدله پیغمبر دې له سنا اس کو د صحابي ته دعا کو پیغمبر تعالی سنا اس کله دعا شروع شوله اللهم اشف فلانا بحق علی خدایا دغ صحابي ته شفا ورکې علی له خاطر نه بل صحابي کې نو وتلو د بغض ولا صفات هغه یې څه هغه ځین کې درغله چې کله علی ته دعا وکړه علی له خاطر اوس به مو ته دعا کوي مو له خاطر مو به خدای ته واسطه ورکې یا رسول الله مو وجود کې لګ نه راحتی د بیماری د مو ته دعا وکړه. پیغمبر اکرم څنګه ته دعا شروع کړل یې د اللهم اشف فلانا بحق علی خدای پلانکی صحابي ته شفا ورکې لخاطر نه د علی بخاطر نه د علی. سکله غوي دا وریدل بل پوسیدو هغه دعا وغوښته پیغمبر هغه تاندا شه دعا اللهم اشف هذا بحق علی خدای دغ صحابي ته شفا ورکې لخاطر نه د علی. یو نه څوک پوسیدل هر یو دعا وغوښتله خو پیغمبر اکرم څخه هر یو ته دعا کوله واسطه به خدای ته علی ورکولو. هغه څوک زړو کې نه بغض وو زړو کې څوک کینا وا هغه شبي تر وتله پیغمبر ته دی چې یا رسول الله علی ته دعا وکړه واسطه کې د علی ورکړلو مونږ ته دعا وکړه واسطه کې د علی ورکړلو پلانکی ته دعا وکړه واسطه کې د علی ورکړلو. دا څه واجب ده دا انصاف نه دی یا رسول الله. پیغمبر دوی ته اصحاب یاد وساتوي والذی نفسی بیده قسم وی خدای باندې چې ما سیلیوی دغه قبضه قدرت کې ده ز محمد ز رسول الله که ځان ته دعا کوم بیا با واسطه کې علی ورکوم. دا خو تاسو یوی صحاباو که چیرې ز پیغمبر ځان ته غواړم دعا وکم ما پیغمبر ته بیماری وی تکلیفي غواړم څو خدای نه دعا وغواړم زه په کار ده خدای ته علی ورکم واسطه کې چې ما ته شفا ملو شي. تاسو علی چې ته پیژندلې ده تاسو د علی مقام نه چې ته خبر یو دي استنباط ته کوم دغه واقعینا سکلا مولای کائنات ازدواجی زندگی سره منسلک شولو کله بیبي غونتی عظیمه هستی مولا ته ملاو شولا. دا واقعیت تاریخو کې راغلی ده چې بیبي یو ورځ دا واقعیا فضا ته بیان کړله
بی بی فضا سلام الله علیها عظیمه هستی ده، هغه داغه واقعیا بیان کړی ده. هغه دی سمعت سیدتی فاطمه تقول لیلة دخل فی علی بن ابی طالب. ورمنه فضا سلام الله علیها دی چې واورې ورمنه راغله ما ته دا شی کیسه وکړله چې کله علی سره ما ازدواجی زندگی شروع شوله، اولینه ورځه وا علی سره د ما اشتراکی اجتماعي زندگی ازدواجی زندگی ما ولیدلو چې سمعت الارض تحدثه ويحدثها، یو عجیبه حالت ما ولیدلو قسم ته علی د زمکه څخه خبرې کوي، زمکه د علی څخه خبرې کوي. الله اکبر. مقام د علی کسا اول شپه مو ولیدل چې علی د زمکه څخه جامه کوي، مولا د زمکه څخه خبرې کوي، زمکه د علی څخه خبرې کوي. ایڅ زه حیران شولم، دا صرف بیبي خبره ده، صرف ما او ته لپاره پیغام دی ورکی، ما او ته پیولې لپاره. زه حیران شوم، لاړم پیغمبر اکرم نه مسوبل پختنه وکړه یا رسول الله ما خدا شي حالات ولیدل زمکه علی څخه خبرې کوي، علی زمکه څخه خبرې کوي، څه واجه ده؟ ایڅ پیغمبر فورا فسجد سجده طويله، پیغمبر لاړو سجده شروع کړه. پیغمبر اکرم یو طولنی اوږده سجده وکړه، ما سي جواب نه دی ورکړی لور ته، فاطمه الزهرا ته ما سي جواب نه دی ورکړی. کله طولنی سجده وکړه، هغه نه بعد سار وچات کړلو، هغه نه بعد ډیر اطمینان سره ورمنې ته ورمنې زه ته مشدا در کوم، زه ته خوش خبرې در کوم چې تا ډیر پاک او پاکیزه نسل بوي، ویلې چې تا رشتہ علی سره شوی دی. علی هغه سي هستی ده چې ټولو کائناتو کې افضل برتر هستی ده، علی هستی ده. علی هغه سي هستی ده چې آیت الله العظما علی ده. د آیت الله العظما لقب کا حقیقی معنوں کې چوبوں میں فٹ کیږي، هغه د علی المرتضی هستی ده. څنګه باندې فٹ کیږي؟ ایتاب اولاد نسل ټولو نه پاک پاکیزه نسل وي. ورسته د دیڅ یاد وسته د لوري زهرا هر حادثه او واقعیت کیږي روی زمین باندې اسمه کې ذمہ داری ده ثابت راب ته د گزارش ویل کی نشوي کوی دا د زمکه ذمہ داری ده. ویلې چې علی المرتضی ابو تراب ده، دا رب الارض ده. زمکه باندې څخلته حادثات، زمکه باندې څخلته واقعات کیږي، دا د زمکه ذمہ ده چې علی ته گزارش ویل کی تفصیل سره. صلوات واستای مولا وجود باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. اندی سره منسلک روایت ذکر کوم. پیغمبر اکرم تر عباس بن عبدالمطلب نما تاسو ډیر اوریدلې ده. دا عباس بن عبدالمطلب ذکر کوي چې واوري ز خپل زوی عبد الله سره ور سره وم، مو پیغمبر سره ناستو، پیغمبر سره مجلس کې زوام د موزوای عبد الله دې ټیم کې احمد ساما مولای کائنات راغللو، علی ابن ابي طالب راغللو. ځکه علی رنو وتلو مو پیغمبر چهره تسترګي وغړولې، پیغمبر چهره باندې خوشاله راغلله. پیغمبر چهره حشاشه بشاشه شولا، پیغمبر چهره وغړېدله. ما دی ټیم کې پیغمبر نه وا پختنه وکړه، ما ته ول چې یا رسول الله اتحب هذا یا رسول الله، یا رسول الله پختنه د نکوم آیا علی سره د ډیره مینه ده؟ علی در باندې ډیر ګران ده، آیا علی سره د مینه محبت ده؟ ځکه د چهره وغړېده. هیڅ پیغمبر د موت یا عم رسول الله او الله اشدها حبا مني او د ماترا عباس بن عبدالمطلب ته سیای چې ما علی سره مینه ده، زه خو پرېږدا وا رب کائنات، خالق د کائنات، مالک د کائنات، پروردگار عالم ټولو نه زیاته مینه علی سره ده. ما نه زیاته مینه کائناتو کې هر چا نه زیاته مینه د خدای علی ابن ابي طالب سره ده. ټولو نه زیات سو ګران ده پروردگار باندې کائناتو کې هغه علی المرتضی ده. علی المرتضی ده. سټه دیوا جمله عجیبه جمله یو تعرض کړله. د حدیث باندې خلک سوچ وکړو، ورسته دوی چې ان الله جعل ذریه كل نبي في صلبه. ای عباس بن عبدالمطلب ترا بوسا یاد وساتا، نوٹ کا تاریخ کی کوٹ کا دا شی نسل ته منتقل کا سب پروردگار عالم فیصله دا کړی ده. هر یو نبی نسل، هر یو نبی ذریات، هر یو نبی اولاد د مغه نبی صلب کې اخیره، مغه نبی نه برسي، ایمغی نبی اولاد نه برسي، ایمغه صلب کې اخیره. مثلا ابراهیم تیس نسل ور کړی د اسماعیل زری سره ور کړی دی، اسحاق زری سره ور کړی، اسماعیل او اسحاق د ابراهیم زمن دي کنه، مغوی نه رغلی دي. اندی شون سره داود پیغمبر ته کچره اولاد ور کړی، سليمان شکل کې داود صلب نه ور کړی شوی دی. اندی شون سره یعقوب پیغمبر ته یوسف ور کړی دی، د یعقوب صلب نه ور کړی شوی دی. څنګه اوس پیغمبر اکرم حدیث یې وجعل ذریتی فی صلب هذا. ای عباس نوٹ کړه خبره، ایما اولاد، ایما نسل خدای، ایما صلب کې نه دی ګرځولې بلکې علی صلب کې ګرځولې دی.
ډیره جوړه جمله ده فضایل دوباره ایما اولاد ایما نسل پروردگار عالم د علی صلب نه ګرځولې ده یعنی دا اتفاقی خبره نه ده اکسیډنټل خبره نه ده چې پیغمبر اکرم په بچی کېدل مړ کېدل دا اتفاقی خبره نه و دا د خدای بندوبست اندسه و چې پیغمبر کچېره اولاد وشي زمان وشي هغه به نه پیږي ویلې دې لپاره پیغمبر اکرم اولاد کې صرف اور صرف ورمنه زهرا هغه ته خدای زندگی ورکړله اندغه ورمنه زهرا سلام الله علیها علی المرتضی سره رشتہ اندې د پاره کې دا تو دا صد پیغمبر اولاد پیغمبر نسل علی ذریعہ سره دنیا کې قائم و دائم و جری وګرځيږي یو صلوات وسه محمد و آل محمد باندې محمد دا خواجه دې حدیث دې مشهور جبريل نات یا محمد والذي بعثك بالحق نبيا ان اهل السماوات لاشد معرفه له من اهل الارض پیغمبر ته دې چې حبیبا یاد وسات ازمکی ولا سوره محبت علی سره کوي دین زیات مینا محبت اسمان ولا ملائکه علی سره کوي دین زیات مینا اسمانو کې ملائکه علی سره ده دین پورته مینا محبت سندو دلیل د چی شی یاد وساته او جوانانو او د علی اشکانو ای بهش ولا دروازه ولا کومه کونډه ده ای څنګه کله خوريږي یا علی ذکر کوي یا علی ذکر کوي ای بهش کونډه څه خوريږي ای بهش دروازه کونډه څه وای یا علی ذکر بکوي بیا بنوازي یعنی مقصد دا ده ای بهش تاسو نوازي علی ذکر سب نوازي علی نامه سب نوازي علی محبت سب نوازي چا زړه کې محبت نشته ده هغه د بهش دروازه کونډه باندې لاسانه چی لګوای نن ما تاسو د مولای کائنات مینه کې راجام شوی وي زه د مولا مینه مودت ولا څو جمونه نور تاسو ته پیش کوم تاسو ایما تاسو کومه مینه ده اهل بیت سره کوم مودت ده هغه نور هم زیات شي ویل د مجلسونه دي محفلونه دي سماو ته د اهل بیت مینه رکای ماشاءالله اندا محفلونه دي سماو ته د علی مینه رکای اندا متمونه دي سماو ته اهل بیت حب او ولا لیارخی ځکه دا جمله د تعارض کم د مودت ولا عجيبه جمله د یاد وساتوي علی دخمان کوي چې کنه هغه به خدای وایي د علی دخمان څه کتلوي خدای وی کتلوي او کچېره د خدای دخمان وی کتلوي بیا به علی کتلوي ماشاءالله دا جمله ده دې زوس دلیل لري کوم ته دا شی زړه ته څنګه ثابت کم کسا د خدای دخمان وی علی لا سبقت لیږي کله علی دخمان وی د خدای لا سبقت لیږي تاسو حارث نما اوریدلی ده حارث موسی تاریخ کې د پروردگار عالم کرام کسا د خدای د کې راز کسا حارث نما دوی دی وازو حارث راغلی ده یو حارث و خیبر ول مقام کې مرحب ورور و کنه حارث ای مرحب مشر ورور و حارث او دا چوک یهودی و یهودیان چوک دی قرآن کې راغلي دي یهودیان د خدای دخنه دي سوچ وکوي حارث خیبر مقام کې کوم حارث وو هغه يهودي وو قرآن رو سره يهوديان د خدای دخنه دي څکله دا د خدای دخمان وو دا حارث قاتل شو د موت علی المرتضی مولا له قاتل شو دا څکله قاتل شو د مولا له قاتل شو یو بل حارث د تاریخ کې راغلی دی هغه حارث و څه غدیر خوم کې ارمخته شولو غدیر خوم کې یو حارث ارمخته شولو کله اعلان ولایت وشولو کله من كنت مولا فهذا علي مولا ولایت او جنشنه اعلان وشولو یو حارث ارمخته شولو اكم اننا بغض و عداوت و غیر سرګان کو پیغمبر ته یی چې یا رسول الله تو المنزو آرډر مت راکړلو المنزونه مو وکړل تو یې روزو آرډر مت وکړلو روزه مدتا وساتلې تو حج آرډر مت راکړلو حجونه مدرتا وکړل تو زکات نه ویلا زکات مو ور کړلو تو امر بالمعروف نهي عن المنکر نه رتویلا هر یو شای مو وکړلو هر یو عمل مو وکړلو نن راغلی غدیر قوم میدان کې د ترزوی علی المرتضی مونږ جانشینا جوړ کړلو کسا دخمان د چا ده علی دخمان د چا ده علی اوس به قتلوی چو خدای
ای خدای دخمانوی علی لا سبقت لیگی علی دخمانوی خدای لا سب واسل جهنم کیږي. کله دا جمله عرض کړه پیغمبر ته دی یا رسول الله کچېره دای تو طرف نه خدای حکم وی مو باندې کچېره پروردگار طرف راغلی خبره وی ما باندې خدای عذاب نازل کی زه انتظار کیم سما باندې عذاب نازل شي ایسه دیدم کې د حارس باندې یو عذاب نازل شولو چا طرف نه نازل شو پروردگار طرف نه نازل شو دخمان دو چاو دخمان د علی وو ویلې صد خدای دخمان د خدای دخمان با علی وی د علی دخمان با خدای وی. دای و معاهده دې شوی ده مولا منځه و د خدای منځه دای و معاهده دې یا علی ما دخمان دني پیخیږي ته وایا اخته دخمان دني پیخیږي زبې وایم خدای درته وایم دارته وایي غدیر خم میدان کې حارث چی سو ویلو حارث کوم عذاب سره ویلو قتل کړلو آیا حارث باندې اسمان نه تور نازل شو دوی ټوکړې کړو نه آیا حارث باندې اسمان ور نازل شو ور ختم کړلو نه آیا حارث ته زمکه دوا ټوکړې شو پړاکه شو زمکه کې ور نه وسلو نه چیشه قتل کو جمله در کوم حارث قتل کو چیشه سره اسمان طرف نه وتیګ ور باندې ار نازل شو ولا کو پره باندې لاندې منفذ نه ونه وتلا دوی ټوکړې کړلو سوال خواندار پروردگار توري صد ویل نه کو قتل بل عذاب صد ویل نه کو قتل زمکه دو تویل نه وسیرلا خدای به جواب دیر کی خدای به جواب دیر کی سه امام مکه خانه کعبه دخمان بدته یدیږي خانه کعبه دخمان مو چیشه سره قتل کړو خانه کعبه دخمان مو چیشه سره واسل جهنم کړو ای خانه کعبه دشمن سره کله مختشولو هغه مو تیګو سره واسل جهنم کړلو بس یاد وساتئ کوم څه د خانه کعبه دشمن دی هغه کوم شي سره قاتل شي ما خانه کعبه دشمن څه کوم شي سره قاتل شوی وي وارث خانه کعبه دشمن با مغه شي سره قتلوام د خانه کعبه وارث چې هغه څوک دشمن وي ماغه با مغه شي سره قتلېږي کوم خانه کعبه دشمن شي سره قاتل شوی دی ها خانه کعبه دښمن چوکو ابابیل سره دیگه خاتمه وشوله تیگو سره اندیشون سره وارث خانه کعبه پروردگار علم خیال سے علی وارث د خانه کعبه ده خانه کعبه وارث علی ده خانه کعبه دشمنا مغه چې چی سره قتل شي مغه وارث دښمن با مغه شي سره قتلېږي صلوات واستای مولا باندې اللهم صل علی محمد مولا ته جمله عرض کا سی خدای دخمانوی علی بی وی علی دخمانوی خدای بی وی اندیشون سره لاندې سره شما حدت وایم سه پیغمبر دشمن وی هغه به علی لوسچی کچېره د علی دشمن وی هغه ته جواب چا پیړه پیغمبر ویل کوي ورځو کاس پیغمبر تروشی شکایت وکي علی نه مولانا او ته شکایت وکي ته یا رسول الله تا متکل ورکی غلار کوي ورشي روکی او مثال غنم روکی علی دیارو کی خالد موسی زیاتای کوي شکایت وکړو کامه دروکی هغه ورته غلار کړي و غنمې رکړي او کامې رکړي اوس دفاع تستر یو پیغمبر څخه ته دفاع کوي پیغمبر او ته صحابي تو علی باندې اعتراض وکړو خبر یې کنه خبر کفی وکف علی فی العدل سواء امام مټه د علی مټه ارشی خستله کې برابر د سورۃ دانی چې امام مټی کې رچی مغور دانی د علی مټی کې رچی راځي ورجو نه یعنی کچیر زی مټی کې غنم راوخلم مثلا 200 دانی غنم امام موټی کیلو شي ماغزي کې مولای کائنات موټي راوخلی غنم او چات کې 200 نه بنه کام وینه مزيات فکس 200 دانی والی راکړي سوال نه پیدا کیږي س علی چوتا شای کام ویر کی او پیغمبر سره شای کام شي بس یاد وساتای تو اعتراض علی باندې نه دی تو اعتراض د سوای سم رسول الله باندې دی په صلوات واسطه مولای کائنات باندې علی محمد و علی محمد از روی قرآن کا تاسو سترګې وغړوي فضیلات سالور معیار قرآن ذکر کړی دي سالور معیار مو ته د مجلس کې سیبلیخ لګ لخوبونه مراغله خوبونه بنه کوي نه مولا مجلس ته ټیک دی کا لغوند کې وښیا بیریانه وغدي کې ان شاء الله چونکی مولا په نامه رجام شي وي لذا مولا عشق او محبت کې خوبونه پکور نه وي بیداري پکور دی یو سوناری کولګي کې تو داسې د خلق نه خوبونه حیدری الحمدلله ده هيداري ناري سوري وته اعمال غواړي چې قبول شي مولانا وختل کوي چې یې څلوکي د سنت وته مولانا باندې که مولانا څه غواړي زه ته هيداري نه راوړم ته مولانا څه غواړي بسم الله نعره حي
سوال آقا شده و خبر کنیم و بیرده به سمندر که نبود کستاری بیوزه کوز نیم شده کنه گرد نیم شده سمندر بودی تاس گل کنی کنه بود تا جاتون تو خواهیش نکنه لگلگ در کنارو می درمه لگو انشاءالله 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 نعره حیدری ماشاءالله لکه څنګه صلوات ذکر مو تاسو ستو صلوات ذکر خدای نگران دی اندور د علی نما خدای نگران دی دا ذکر دی دا عبادت دی دا بهترین عبادت دی مولا نما اسم اعظم دی دا نماز خلی فخر سره خلا دا نماز خلی اعزاز سره خلا دا نماز خلی جرأت سره خلا دا نماز خلی شجاعت سره خلا دا نماز خلی سار و تعاس کو سلسله بلند کا دا نما خلا نعره حیدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا او شاوز د کی چې خوبونه نشي کوي ان شاء الله اوس تسلی شو کوم څه خو بیا ولي غابې دور شول خوبونه چې چور غلي وغوینه مخوبونه وته اختوال قرآن رو سره د فضیلت معیار څه قرآن خیال دی درې څلور شونه خیلی دي معیار فضیلت چی شه ده فیصله قرآن کوي فیصله پروردگار عالم کوي یو د فضیلت معیار څه قرآن خیال دی علم دی پروردگار عالم واضح الفاظو کی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مسلمانو انسانانو آیا صاحبان علم و صاحبان جهل آیا جاهل و عالم برابر کیدای شي نشي کېدای یقینی خبره چې عالم درجه و چاته ده یقینی خبره چې صاحب علم دی یا کوئی درجه و چاته ده عالم ورسته پاتې وي جاهل مخ کی وي قرآن دا برداشت نشي کوي خدای دا برداشت نشي کوي جاهل مخ ته شي المسکی عالم ورسته ویلوړ وي قرآن دا برداشت نشي کوي دویم د فضیلت معیار څه قرآن خیال د ایمان ده افمن کان مؤمنا کمن کان یستوون قرآن دی چې آیا مؤمنان او فاسقان برابر کیدای شي سوال نه پیلو کیږي مؤمنانو درجه ډیره اوچاته ده مؤمنان درجه کې ډیر بلندي صاحب ایمان ډیر اوچات ده فضیلت حواله سره دریام چې قرآن خیال ده د فضیلت د برتره معیار جهاد ده خدای دی قرآن کې پروردگار عالم فیصله کړی ده فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه پروردگار عالم دی چې مو مجاهدین او ته جهاد کوونکو ته الوړه درجه ور کړی ده وای مقام ډیر بلند ده سلورام شاید د فضیلت معیار څخه قرآن خیال دی هغه تقوا ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې ټولو نه نږدې کس فضیلت ولا کس برتر کس هغه د متقی ده متدین ده اوس روشي انداغه معیارونه مولګ واکسو کنه تاریخ کې لګ سترګیا وغړې صدات سالور معیار چوکي ورکړي یاد اوسته دغه سالور معیارونه کشری یو معیار یو معیار چوکي ورکړي هغه افضل ده هغه برتر ده چوک علم کې وچات وی هغه افضل ده چوک صرف تقوا کې وچات وی هغه افضل ده چوک جهاد کې مخ کې وی هغه افضل ده دغه صفاتو کې کوم یو صفات کې چوک افضل وی هغه افضل ده او که چوکي څالور نه څالور صفاتونه را جمع شي هغه به څه مقام وی دي رسول الله تاریخ ته سترګیا وغړوي کچېره تاریخ ته سترګیا وغړوي علم باندې نگاه وکړي چې علم درجه علم مقام چاته ملاو شوی دی پیغمبر دی چې انا مدینه العلم وعلي بابها د علم درجه د علم سرټیفیکټ سند کا ملاو شوی دی علی المرتضی ته ملاو شوی دی که راشي ایمان باندې نگاه وکړي چې ایمان ولا سرټیفیکټ چاته ملاو شوی دی تاسو ته پته ولګيږي چې پیغمبر اکرم غدیر خم میدان کې یا خیبر مقام کې یا خندق مقام کې د جمله ادا شوی دي برز الایمان كله الى الكفر كله څنن کل ایمان کل کفر مقابله کې وته لیدل دغه درجه کې ایمان ولا درجه کې ټولو نه وچات افضل علی ده کچې تقوا ولا معیار تسترګې وړي چې تقوا ولا معیار چوکي ورکې ده پیغمبر اکرم د علی مټو باندې لاس کېک دا ول ورته د علی امام المتقین د متقین او امام علی المرتضی ده کراشي جهاد باندې سترګې وغړي جهاد ولا مقام تسترګې وغړي خیبر مقام کې چې کله پیغمبر اکرم یا ستړي کړلو کله اصحاب اسلام او شرمولو کله کوم کسانو ته څه علم ملاو شول جنډې ملاو شول واپس راغلل کله پیغمبر یا شرمنده کړلو پیغمبر اکرم ایوا جمله وکړه لا اعطین غدا راویتا کرارا غیر فرار سبا دا علم زاغی هسته تا ویر کوام زاغا کرار غیر فرار ده هیچ کلا میدان ندخله نده اوسا پوری میدان ندخله چه تایدی زندگی که ریکارد نشته ده آغا سی هستی سا آغا میدان نتختی نشانی سا ویر کرلو علمی سا ویر کرلو علی المرتضی علم ویر کو خیبر دروازایا اولوڑا ولا
فخر وکوي شیعو، فخر وکوي مؤمنانو د علی منون کو صدق علی سلام مینه ده ادغ علی المرتضی لمن منی ولیده فخر ویل نه وکو ایمو هم اصل خپل زمانه ولا یو هندو پندت ده، هندو یو عالم ده، پندت ده، مشهور ده، پرومور آچاریہ پرومور کرشنا. دی واقعا سی دی زړه کې د اهل بیت مینه رغلی ده، دی زړه کې د مولای کائنات عشق و مینه رغلی ده. شتا دی دا اشعار تاسو نت کې سرچ کوئ، شریف دې نما ویر کیا آچاریہ پرومور کرشنا نما ته ویر کا ته وخت ته د علی شان کې کومه شاعری کړی ده، د علی ته کوم داد ویر کړی ده، علی مینه کوم اظهار دی کړی ده. علی صرف دمونه ده، علی صرف دمونه ده. آزاد ضمیر ول انسان سوي چې هغه ویني کې نجاسات نه وی رغله، علی سب مینا کوي. هغه غزل دا شي لیکي، دا غزل ته عرض کم، هغه یوځي کې کله مولا مینه کې لیکل کوي، هغه چې میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کے دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دولارے ہیں. علی نے دیا، مولانا دیا، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دولارے ہے، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں. یہ رچے والا جملہ ہے. دا ما تاسو ته یو پیغام رکړی، خپل صرف خپل ما غنوي تقسیموي مارس سوره تاسو ده اندوره مو هندوانو یاد ده. اګه مسلمانې د سن نمنې نمک حرام د سن نمنې اته ولد الزنا سبيږي هغه د سن نمنې ولد الحرام سبيږي هغه د سن نمنې اي تاسو ویني کې اثر ده، بد اثر ده، نجاسات ده، هغه د سن نمنې مو هندوان خو د سمنو مو د سمنو. ځکه یې समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं. फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है. इस दो जमीनी न दे, दो जमीनी न दे, दो आसमान और नरगल नूरी दे, वो दो खुदा इशारा दे, दो नशे पेशन दे. इधी पेशन को ले दूर आसमान न दे सता अली वो पेशन दे. अली तनशे पेशन दे. फलक से जो उतर आया जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है. नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है. रईस लगे संगी नबी और रसूल नूर दे, अंदर से अलिया नूर दे. नहीं दीना काम द समानोम ने कामर ने मनाइशे. दादा यो हिंदू आलिम दादा मौला शान किया, सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीनो दुनिया में फैलाया. हो ये कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली, समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हूँ लाख फेरे पर लबों को सी नहीं सकता. हार सुरा परेर निव लगी, हार सुरा पबंदे व लगी, हार सुरा सख्ते व लगी. अली माद हचुक नशी विसरवाए, अली जिक्र चुक नशी रुकवाए. अली मेरे मोहब्बत इजहार जयम हिंदुयम जबिया कौम परचार बिया कौम अलल ऐलान बिया कौम मैं चुक नशी ने बंदा वाए. अली विला अली के इश्क ये दास्तान सुनो, अगर अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता. दास्तान लगोरी अली मिनी मोहब्बत कचेरी अली मिनी मोहब्बत सिलसिला खात्म शी करना सिलिविया नशुवाया बिया जिंदगिया बिया नशु कवाए. नन तोसु द मौलाई कायनात मिनी के रजाम शिवे होई, नन तोसु द अली हुब महब्बत मवद्दत दा के रवस्तली होई. लगे सूरा मौला मेड़ा नाय वो अंदुर इजवाय मेड़ा नाय वो इमगजवी तार के न नौसी सूरा बख्तवारी होई. अम्मार यासिर दे मौला सेवा और रवान दे इमाम ते इजहार वो को मौला गरीबना मदे तंग दस्ते हालात कियम लग पामर ने वका मौला करमात तो खुस्तर की गड़वा मा लेक द जमीन व आसमान दे खालिक ताकत वेर कड़े दे कुदरत वेर कड़े दे. अम्मार यासिर द मौलाई अम्मार यासिर दलोनी ती के प्रति दी या अली नामा वखला रवा इखला कल अम्मार यासिर चिरशो या अली जिक्र वकड़लो या अली नामा वक्त ती के रवा से लॉस की चस्तर के तवकड़ले सोना ना जोड़े शिवी वा तीगो ना सोना जोड़े शिवी दे. अम्मार यासिर दो दी या अली रवा खो मखस्ता सोना खो ना जोड़े शो खो डेरी दी जियाती दी दुरा मनदी पकाल तो तेरी अम्मार तो तम फॉर्मूला व ख्याला मगा फॉर्मूला इस्तेमाल का अली पर याद का निमे का वो गुर्जी कुम अजमा के तदना लौड़ागा दोबारा की गई कुम लॉस के सपोती शियागा वो सुनावी दर सरा ज़दार मौत सदा अली उल मुर्तज़ा मनूर की दमगा शिकानियो दमगा मिने पतंगानियो ज़दार दशपी